اول خدا خبره ده چې په تعویذ باندې کار کیږي نه. تعویذ چې ګوره تاسې کار دی چې کم تعویذ باندې کار کړي دا کم کس چې تعالی تعویذ کړي دی ځان له تعویذونه کې ځان له پیسې وګټي تعویذونه کوي یا کوډي کوي او تاسو ته پیسې راولېږي مخکې پیسې راولېږي زه به تا ته وروستو کار کوم چې سړی تا ته مخکې پیسې راولېږه زه تا ته وروستو کار کوم نو په یاد شو چې دا ډاکو دی ستا یو جنۍ خوښه ده یا ستا مطلب یو کاروبار دپاره تعالی تعویذ کوي نو هغه ځان له داسې تعویذونه کوي د مطلب د یو وزیر اعظم او د وزیر په لور باندې ځان له تعویذونه کوي چې د هغه لور ځان ته نکاح کوي چې کوم نه په انسانانو باندې مسر کولی شي انسانانو بدن ته راتلی شي ځکه چې جن او شیطان دا یو جنس نه پیدا دي څنګه چې شیطان د اور نه پیدا دی د قرنګي د پیری چې کوم دی دم د اور نه پیدا دی بعضې خلک وایي چېرې دا شیطان په دې بدن کې چلیږي نو د پیری نشي چلیدی نو هغه نه کته تپوس وکړي د شیطان د څه نه پیدا دی د اور نه که به ته تپوس وکړي پیری د څه نه پیدا دی وایي ماته پته نشته نو ما سره یو ډاکټر ناست و ګډی کې ماته وایي مولانا صاحب یاره د پیری زه نه منم چې دا په دې بدن کې ننوځي مې ولې وایي یاره دا بس زه نه زما عقل دا نه مني نو مې دا راته وایي چې شیطان خو منې که نه شیطان خو بدن کې چلیږي که نه ویلاو نو مې شیطان د څه نه پیدا دی وایي د اور نه مې پیری وایي دا خو راته پته نشته ډاکټر ورته پته نه وه مې ګوره قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی سوره رحمان کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وخلق الجان من مارج من نار الله فرمایي ما پیدا کړل جان پیری ته وایي ظاهره خبره ده قرآن کریم چا ترجمه کړي جان پیری ته وایي الله فرمایي پیری ما د اور نه پیدا کړل نو ظاهره خبر ده چې د پیری او د شیطان جنس یو شو د یو سیز نه پیدا دي نو چې شیطان په بدن کې چلیدی شي نو پیری هم چلیدی شي پیری انسان په بدن کې داخلي دی شي په دماغو قبضه کولی شي رګونو کې چلیدی شي لکه څنګه چې شیطان چلیږي د قرنګي پیری هم چلیږي زه به دا تپوس کوم جی تاسو نه دې ټایم کې چې ډېر زیات نن سبا عملیات والا راوتی دي چې ګورې کومه کوڅې ته ورځې نو وایي زه عملیات والا کورس ما کړی وایي زه عالم باندې څه کومه یو کس را سره خبرې کولې وایي عملیاتو کورس دپاره د مونځ ضرورت نشته د روجو ضرورت ورته نشته هغه ځان ته یو کورس دی نو دې کې څومره حقیقت دی نو زه ته یو خبر وکړم څنګه چې تاسو دا سوال وکړو ماشاءالله ډېر زبردست سوال دی یو عملیاتو یو روحاني طاقت دی یو جسمانی یو شیطانی طاقت دی چې یو سړی مونځ نه کوي او دس نه کوي دی د مانځه پابند نه دی د سنتو پابند نه دی دی چې کوم دی قرآني آیات نه وایي ظاهره خبره ده دس او بیا شیطانی طاقت دی دی بیا هغه اعمال کوي چې په کوم باندې الله ناراضه کیږي هغه عملونه به کوي چې کوم نبی علیه السلام ناراضه کیږي مطلب دی بیا سحر کوي جادو به کوي کوډې منترې به کوي ځکه چې دا بیا ټول شیطانی طاقت دی او ظاهره خبره ده چې جادو حق دی سحر حق دی څنګه چې مطلب د چاړه اثر کوي نو د قرنګي جادو مسر کوي سحر هم اثر کوي او دغه کې واقع چې الله قرآن کریم کې الله رب العزت دغه ذکر کړی دی چې جادو په دې سره چې کوم د انسان ته تکلیف ملاوي دي شي ما يفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فرمای چې جادو سره په منځ د خاوند او د ښځې کې جداوالی راوستي شي نو ټیک د ظاهره خبره ده چې دغه به عمل کوي کار به هم کوي ځکه جادو کوي خو کار شیطانی دی مطلب دغه انسان چې کوم دی دا نیک نه دی بلکې شیطانی طاقت استعمالی او روحانی طاقت چې چا سره وي څوک مونځ کوي او دس کوي قرآن تلاوت کوي نو دغه بیا چې کوم دی صحیح عامل دا دی او دا روحانیت دي او دا چې کوم دی د جادو په مقابله کې به علاج دی لګه تاسو په دې عملیاتو کې خپل څه علاج کولی شئ جی عملیاتو کې جی الحمدلله د الله فضل سره هغه خلک چې کوم په چا باندې پیریانو اثر کړی یا بېهوشي پرې راځي یا هغه مریضانه چې هغه جادو شوی په هغې باندې هغې چې کوم دی دماغ یې نیولي داسې مریضان موږ ته راغلي الحمدلله چې هغه په ډاکټرانو باندې 10 کاله 15 کاله 20 کاله ګرځېدلي دي 50 لکه 15 لکه روپۍ هغه په ډاکټرانو باندې لګولي دي خو هغوی ته شفا نه ده میلاو شوې الحمدلله د الله فضل دی چې موږ ته یو ځل 2 ځلو سره راغلي هغه ټولې مسلې الله حل کړي دي هغه وجه صحیح چې دا ټول یا جادو یا جنات او چې کله بدن کې جادو یا جنات په دې باندې بیا دوايي نه اثر نه کوي ظاهره خبره ده چې ستا جسم پیریانو نیول نو په هغې باندې نه ډریف اثر کوي نه په دوايي اثر کوي نو موږ چې کوم علاج کوو دا د پیریانو روحاني چې کوم جسمانی روحاني علاج دی جادو والا یا جنات والا یا څوک نظر شوی دی نو الحمدلله هغه مریضان چې موږ ته راشي موږ د هغې روحاني چیکف کوو چې که روحاني مسله وي نو موږ ورته دم وکړو چې که روحاني مسله نه نور بیمارانی نو بیا موږ ډاکټرانو ته ریفر کوو چې موږ سره کومه مرض دوايي موجود وي بیا ورته موږ دوايي نه ورکوو ماشاءالله
داسې په دې عملیاتو باره کې به زه یو بل سوال وکړم. ما پکې داسې اورېدلي دي سالمانو پې باندې بیا رد هم کړی دی، زه عملیاتو والا سره ملو شوی یم، هغوی هم پې رد کړی دی چې تاسو پې باره کې به ما ته څه جواب راکوئ. دا مخامخ ته کیمرا وایي داسې یو پیر مې صحیح کړی ځان ته پیر هم وایي، پیر ځان ته وایي که نه جي، او هغه وایي چې ما جنات داسې تابع کړي چې زه پې تعویضونه هم لیکم او زه پې ټول کارونه کوم. ما وایي دا حقیقت دی؟ یاره چې زه به درته خبر وکړم لکه ماشاءالله خپله موږ ته بله ورځ داسې یو کس رالو چې یو عامل و، هغه عامل چې کوم دی ځان ته عرفان عامل وایي د پنجاب دی، هغه د خلکو نه په لکو روپۍ ضبط کړي دي، اخیستې دي. هغوی دا طریقه کار دی نن سبا زه به طورې مطلب در چې خیرخواهۍ مطابق چې د مسلمانانو مال محفوظ شي، مسلمانان د دې ډاکو نه بچ شي، نو زه دا یې ریکویسټ کوم د هغوی ته دا پیغام ورکوم. او دغه واقعیت چې کوم دی راغلی وه چې یو کس و عامل و عرفان نوم یې دی، عرفان شاه ورته وایي، خپل فیسبوک پیج هم چلی، خپل نمبر یې ورکوي او دارنګې چې کوم دی هغه خلکو ته وایي چې زه پلاني محبت لپاره تعویض کوم، په جناتو یې لیکم، موکلو باندې کار کوم. ملګرو د هغې نه چې کوم دی بیا هغه پیسې راغواړي 50,000 40,000 80,000 1 لک روپۍ راغواړي. چې کله پیسې هغه اکاونټ ته ورسي ورته وایي یاره تا ته 2 ورځو چې کار کوم 3 ورځې به پرې لګي، 4 ورځې لګي، 3-4 ورځې وشي ایسته پسې نمبر بند کړي. بیا نو داسې واقعیت راغلي دي. نو زه دا ټولو مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې داسې خلک شته په سوشل میډیا باندې چې هغه فراډیان دي، دا کوم تاسو وینئ چې دا کوم تعویضونه کوي یا کوډې کوي او تاسو ته وایي پیسې راولېږئ، مخکې پیسې راولېږئ، زه به تا ته وروستو کار کوم. چې یو سړی تا ته وایي مخکې پیسې راولېږه، زه تا ته وروستو کار کوم، نو پوهه دا شوه چې دا ډاکو دی. ځکه کار خو دا دی چې یو سړی تاله کار وکړي وروستو پیسې والي که نه، خبره ده هغه زړه مطمئن به شي بھئی زما کار وشو زه به خامخا پیسې ورکوم. اول خو دا خبره ده چې په تعویض باندې کار کېږي نه. تعویض چې ګوره تاسې کار دی چې کم تعویض باندې کار کړي دا کم کس چې تاله تعویض کړي دی ځان له تعویض ونه کړي چې ځان له پیسې وګټي. چې تاله تعویض کوي هسې مثلا او ستا یو جنۍ خوښه ده یا ستا مطلب یو کاروبار دپاره تاله تعویض کوي، نو هغه ځان له داسې تعویض ونه کړي د مطلب د یو وزیر اعظم او د وزیر په لور باندې ځان له تعویض ونه کړي چې د هغه لور ځان ته نکاح کړي او کروړپتی شي. یاره مولوي صاحب دا خبره دې ټیک وکړه، زه ونیو بالکل عملیات والا وی راشه تعویض درته کوم، جنۍ هم پې درته کوم او کاروبار هم پې درته روانوم. نو مولانا صاحب ډېر زبردست خبره وکړه چې بھئی ځان ته تعویض وکړه چې کاروبار دې ښه شي چې دا موبایلونه والا پسې بیا نه ګرځئ. نور به تاسو ښه پوه شوي انشاءالله موږ څوک یادو. اتوار پر ورځ پېښور ته راځو، سهار 10 بجو نه انشاءالله موږ 3 بجو پورې ناسي. د دې نه علاوه موږ یو ورځ سوات ته ورکړله، سوات مټه کې موږ د هفتې په ورځ ناسي، بقایا موږ چې کوم دی پل څوکۍ چکدره کې 2 ورځې ناسي، جمعې په ورځ او د ګل په ورځ باندې. د دې نه علاوه زموږ بیا چوټي وي ماشاءالله. هغې کې دوایي نه تارو ځکه ته دوایي جوړول هم غواړي، د دې وجې نه موږ داسې کاروبار نه لري چې بس موږ ډېرې ناسې خرڅول کوو. نو موږ کوشش دا کوو چې موږ یو شیز تیارو، خو هغه سیز تیارو چې خلکو ته فایده ورکړي، نو بقایا ورځو کې موږ بیا دوایي نه تیارو.